بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري ملا فرمائي وإذا وقع وإذا دفع الوكيل دغه کنه وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل. کجدا باب د وکالت بالبيع والشراء شروع دي او مثلا دا کړي و چې څوک په شراء د یو شی باندې وکیل جوړیم جایز ده او به پکې څه شرایط او وکالت خاصه او د عامه مسائل پکې ذکر شوی. مسله راته اوس دا ذکر کوي چې وکیل موکل لشه واخستلو پیسې خپل ادا کړلې پکې نو دام جایز ده او به وکیل به د موکل نه خپل پیسې وصولي. بس دا مسله شوه چې کله وکیل موکل له څه شیوالي وکیل وکالت بالشراء کې او پیسې خپل ورکی جایز ده او به دغه پیسې د خپل موکل نه وصولول شي. قال قدري ملا فرمای و اذا دفع الوكيل کله چې ورکی وکیل بالشراء چې د الثمن پیسې من ماله د خپل مال نه وقبض المبيع او مبيع قبضه کی فله نو دی وکیل بالشراء لا جائز ده ايرجع چې رجوع کی به په ثمن على الموکل په موکل باندې لانه ان عقدت بينهما مبادله حكميه الک دا ډیره عامه مسله بیانې دا وکیل چې موکل له څه شی والی کنه او به دا شی رست موکل ته ور کوي او پیسې خپل ادا کړی دي نو ګویا دا وکیل باید دی او موکل مشتری دی نو نوی باید دی دواړو ترمنځ کیږي نو دغه مبيع وکیل خرڅي موکل باندې نه مبادله حکمیه ده نو چې کله وکیل موکل ته دغه شی ورکو وس موکل پیسې ورکوي لانه ان قد ذکر مناقضه شولا بينهما ما بين د وکیل او موکل کې مبادله حکمیه حکمی مبادله ده اگر که حقیقی نه ده ولهذا دغه وجد اختلافا اذا اختلافا في الثمن يتحالفان ولې چې بسل کې مسله ده چې عامه بیا کې مشتری لګي پیسې یادي بای زیت یادي نو مسله ده که د بای سره گواهانو ټیک ده کنو یو سره نشته نو دواړه به قسمونه کوي او به ختميږي دواړه به قسمونه کوي به ختميږي دا قصه په ما به کې ده دلته کچري وکیل باندې موکل دا وکی چې تا بلګو پیسو خستره وکیل وینا ما بزیت وخسته وکیل وای ما مثلا بزر خستره موکل وته 500 دی خسته لانجه جوړه شو کړه دلته دامي به حکم په لګي غواهان نشته دواړه به قسمونه وکي ولهذا دغه وجه څه مطلب د وکیل او د موکل ترمنځ مبادله حکمیه په وجه اذا اختلافا کله چې دواړه اختلاف کوي په سمنو په مقدار کې يتحالفان دواړه به قسمونه کوي ويرد الموكل بالعيب على الوكيل بل ورا مبيع کې چې بروزي تاسو پته ده به مشتری مبيع په عيب باندې بای ته واپس کوي کنه دغه شان کې موکل قبضه وکړه وي په کې وروته موکل به وکیل دق واپس کوي ځکه د موکل او د وکیل ترمنځ مبادله حکمی د ګوي خپل منځ کې بای شوی ويرد دغه وجد چرت کوي موکل به عیب سره الوکیل باندې مبيع وقد سلم بهرحال دا ثابت شوه چې د موکل او د وکیل ترمنځ بای ده مبادله حکمیه ده ثابت شوه نو وکیل خورته عوض وسپارلو معوض مبيع وس په موکل لازم را چې پیسې وسپاري وقد سلم المشترى او وکیل خو وسپارل مشترى للموکل موکل ته مجهوله صيغه وایي لکه وقد سلم وسپارل شو مشترى للموکل موکل ته د چا د طرف من جهه الوکیل وکیل د طرف نو وس په موکل لازم ده چې پیسې ورکي فيرجعون دا وکیل رجوع کولای شي علی په موکل باندې تاسو پوهیږئ بل وجه واورئ حقوق رجعه چاته کیږي په وکالت کې وکالت بالبيع والشراء کې وکیل ته دا څه ده کنه
او د حقوق او دا موکل تم بدل چې د حقوق رجعه ته کیږي او په حقوق کې یو حق دام دی چې مبیا وکیل موکل ته وسپارل نو موکل به پیسې ورکوي ورته نو موکل د دې نه مخکې نه خبر دی د حق نه چې ماته مبیا وسپارل زه به پیسې ورکوم نو دا وڅوک نشي کولای او دا نشي ویلې چې د ماته په خپل پیسې مبیا خسته دا دای ما ست تبرع کړي پیسې نه ورکوم ما خو نه دی ویلي چې زه به تعالی پیسې درکوم نه وې دا حقوق نه ده ته درته نه خبر وي د دې نه خبر وي ولأن الحقوق چې لما كانت هر کله الیه چې وکیل ته وقد علمه الموکل وبدي موکل مخکې نه خبرمو نو فیکون راضیا نو د موکل راضي دی بدفعه چې سمن ورکی دا مخکې نه راضیو من ماله د خپل مال ورکی به وس تاسو پوهیږئ بر وګورئ به د وکیل قبضه چې د قبضه غیر مضمونه ای کدي کې زمان نه که هلاک شي نو مسله دا ده لګي بدل کوي وکیل ته دام حق شته چې موکل ته وای مبیا بالا در کوم چول پیسې راکې او مبیا در نه حسارو ما حبس ته مبیا کول شي هغه دې دوه منځ کې مبادله حکمیه ده څنګه چې بای دا کول شي په حالي پیسو کې چې مشتری ول پیسې راکله مبیا در کوم نو دغه شان وکیل هم ویلې شي موکل ته چې مبیا بدر حواله کوم خول پیسې راکا پوه شوي په دې باندې اوس دوه صورت جوړيږي که وکیل حبس ته مبیا نه دی کړي او د په قبضه کې مبیا هلاک شو نو دا زمان دا قبضه غیر مضمونه ده تاوان په وکیل نشته دی غلاس خو یا دی امانت دی دویم صورت بای وته وکیل وته ویل مبیا راکا دوته ویل اول پیسې راکا حبس وکړو هغه نه پس مبیا هلاک شولا وس قبضه مضمونه ده وسبا زمان پر راضی په وکیل باندې پوه نه شولې پی نو ولا مسله ده اگر چې دی ورستو ذکر کړي وکیل کولې شي چې حبس ته مبي وکي موکل ته ویول پیسې را دیمه مسله کچري حبس د مبي لا نو کړي او مبي د وکیل بلاس کې علاقه تاوان په وکیل نشته قبضه غیر مضمونه که حبس یې وکړلو وس قبضه مضمونه جوړه شو لکه نو اوس کاله کا شر اوس په تاوان وی اصل کې ان شاء الله ودایو کې به موږ لراشي امانت شي چې کنه په څو صورتونو کې مضمون جوړيږي تقریبا 15 صورتونه ذکر کړي صاحب د قدرای پیغه کې یو حبس ته انکار دی نه در کوم در لمنه مې چې حق در اثر نه در کوم وګوره عدل تکي فإن هلك المبيع كشري مبيع هلاك شي في يدي بلاست وكيل کی قبل حبسه مخکد قبضه کو حبسنا هلك هلاکی کی بمن مال الموکلنا ولم يسقط الثمن بم نساقتيږي ثمن بم وکیل ته ورکی کا ځکه لاس کې امانت او توان بدن راځي وکیل باندې لئن يده زکه د وکیل لاس تاسو د حبس نه مخکي لکه د موکل لاس ګوې د موکل بلاس کې هلاکا ګوې او تسپارلې د نو پیسې حق پکېږي فاذا لم يحبس وكل شيء حبس نه دی کړي وکیل يسير الموکل قابضا د موکل ګرځي قابض بيده د وکیل په یاد باندې وله وکیل لپاره جایز دا يحبسه دا دراله مسله چې مبيع ځان سره حبس کی حتی يستوفي الثمن تر دې چې پیسې وصول کې د موکل نه لما بينا وجه من ویلي او وجه ولا څه ویلي چې د وکیل او د موکل ترمنځ مبادله حکمیه د بیع ده او بای کولې شي کنه چې په حالي پیسو کې مشتری نه حبس ته مبيع وکي اول پیسې را کله مبيع در کوم هم ویلو انه دا وکیل چې به منزله البائع من الموکل د موکل ته طرف موکلنا وقال امام ظفر رحم الله ونجد سن شکاوله برګوري امام ظفر رحم الله وی وکیل حبس ته مبيع نشي کوله د موکلنا وجه سره وای چې کله وکیل قبضه وکړه نه د وکیل قبضه داسې ده لکه چې موکل وکړله په دې پوه شوي او قانون دا مخکې مونږ ویلي وکړه چې بایي قبضه د مبيع مشتری ته ورکي اگر چې حالي پیسې او به مشتری پیسې نه ورکي نو بایي دا نشي ویلی چې مال مبيع واپس راکړه زه حبس کوم دا نشي ویلی تا خپل حق ساقط کړی مبيع دې ورکړی ده نه پوهېږي نه څنګه چې د وکیل قبضه راله دا داسې ده لکه د موکل قبضه ګوی چې وکیل قبضه موکل ته ورکړله چې ورکړله نو حبس کولی شي وقال امام ظفر رحم الله فرمایي ليس له وکیل نه د جایز ذلك حق د حبس
ولأن الموكل صار قابضا ځکه موکل دا وګرځېدلو قبضه کوونکې بيده د وکیل په قبضیت باندې فکأنه ګویا چې وکیل چې سلم او د مبیا وسپارل الیه موکل ته فيسقط نو ساقط شو حق د حبس ور سره قلنا من وای هذا مما لا يمكن برو ګوري من امام ظفر رحم الله ته دوه قسمه جواب ورکو اول جواب ورته د تسلیمي ورکو ټیک ده د وکیل قبضه دي چې دا د موکل قبضه ده خدلته د وکیل دی قبضه له لابودي د وکیل بخامخه قبضه کوي دین غیر کار کیږي نه خو موږ د فرض کوو چې د وکیل صحیح ده چې وکیل قبضه وکړه وکیل قبضه د موکل خو موږ وایي چې لا موکل ته نه د ورکړي او دا موږ عفو ګرځو ګویا چې وکیل قبضه دا د موکلی خدلته موږ عفو ګرځو الته چې بای مشتری ته قبضه ورکې نو عفو نه ګرځو بس حبس ختم دلته چې وکیل قبضه وکړه ګویا د موکل وشول خو عفو ګرځو ولې عفو ګرځو دغه لا د دین غیر کار نه کیږي خامخا وکیل قبضه کوي به کنه بکي هذا د هغه شی مما د هغه نه لا يمكن التحرز چې ممکن نه د تحرز عنه د دین وکیل وخامخا قبضه کوي نو فلا يكون راضيا نه بای چې کله مشتری ته قبضه ورکوي نو هغه راضي په خپل قبضه په ختمولو بدل چې وکیل قبضه کوي د وکیل قبضه د موکل د خو وکیل نه دی راضي چې داري حقيقي قبضه هم د چا شي موکل چې دا فرق پکې رااله فلا يكون راضيا بسقوط حقه وکیل نه دی راضي چې د زما په قبضه سره د زما حق د حبس ساقط شي بسقوط حقه په الحبس مدینه دی راضي دیم وره بای دا هغه باندې مور قیاس کوي چې بای کله مشتری ته قبضه ورکی نو حبس قصه ختم شواله دا څه ده کنه دلته د سینه ده دلته چې وکیل کوم قبضه وکي تا ویلی دا د موکل قبضه دا خبره موږ نه منو ول مېلی منوي کنه وزینه منو ولی د وکیل قبضه د موقوفه قبضه ده موقوفه څه مطلب مضمون ده کنه دا ګوره کچري حبس اعلان نه دی کړي ترغه پوری د وکیل قبضه دا سره لکه د موکل قبضه حالکه شي توانم نشته ده کنه او که حبس وکړل نو به د وکیل قبضه د موکل نه ده دغه وجه د چې حالکه شي توان په وکیل راځي پیږي کنه پیږي نو کچري دا د وکیل قبضه د موکل قبضه وي به توان په وکیل راتلو نه راتلو بهر حال د وکیل قبضه موقوفه ده قبل الحبس دا سیده لکه د موکل قبضه او بعد الحبس دا سیده لکه د موکل قبضه او دلته خو بعد الحبس مسله ده لہذا د موکل قبضه نه ده نو موکل ته سپارلی نه ده چې نه د حبس ټیک دی على ان قبضه د وکیل چې دا د موقوفه ده فایقه دا به واقع کیږي للموکل لپاره حکم صورت کې ان لم يحبسه كشري يحبس ته کنه ان لم يحبسه چې حبس نه کړي حبس يحبسه باب دې سمع ضرب يضربه ولنفسه او دا قبضه ځان د بار د اند حبس کړي حبس کوي فإن حبسه فعلك كان مضمونا دار مسألة رالا برګوري لك وکیل مبیا حبس کړل د موکل نه ورته ول پیسې راکه علم مبیا در حواله کومه پدې کې د وکیل په دې قبضه کې مبیا هلاک شولا نو بعد الحبس هلاک شولا نو واستوان په وکیل راځي فتوان بکم توانی امام ابو یوسف رحم الله فرمایي دا توان بدرهن ولا توانی څنګه شي مرهونه د مرتهن بلاس کې هلاک شي تاسو قصې پتره هغه به زامین وی الاقل من الدين ومن القيمه د څه ده کنه دلته به درهن بشان دا زامین وی دا څوک وی امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله وی کده وکیل په قبضه کې مبیا هلاک شولا ندم نو سمن به ختم شي د موکل نه به سمن نالي لکه چې مبیا د بای بلاس کې هلاک شي بای ختم شي کنه به د مشتری نه پیسې غستل شي نشي او که د غستې پیسې به واپس ورکړي دا څه ده کنه نو دلته هم به د موکل نه پیسې نه دي دا څوک وی امام محمد رحم الله او امام صاحب هم د امام محمد رحم الله مرګره دي امام ظفر رحم الله وی حبس خو نشي کولای دا حبس چې وکړو دا اصل کې غصب دی
لہذا چې مبيع هلاکه شوله که بزر اخیستی که برڅو اخیستی چې د مبيع څومره قیمت دی ټول به وکیل موکل ته ورکړي که هغه 2000 دی او که 1500 دی که 1500 دی دې ته به نه ګوري چې مبيع د قیمت د مبيع په اخیستی په څو دې ته به نه ګوري قیمت د مبيع چې دا به ورکړي چاته موکل ته ځکه موکل شي هلاکو کذوات القيامه تاسو پوه شئ کنه څوره شولې درې نور قصه وګورئ فإن حبسه کچری وکیل مبيع حبس کړلا فهلاك به هلاك شولا نو کان مضمونا د مبيع به مضمون وی زمان الرهن د رهن د زمان رهن کی تاسو ته قاعده یاد ده کنه شی مرهونه چې د مرتهن بلاس کی هلاك شي نو کم قرضه پی وی او کم چې دی شي قیمت وی دی چې کم اقل وی د غي زمين وی دا څه ده کنه دلته امام ابي يوسف رحم الله و یو پیر موږ شی ورته چې کم سمن دی په څو چې اخیسته ده او کم چې د مبيع د مارکیټ ولا قیمت دی هغه کې چې کم دی هغه به زمين وي که مارکیټ ولا قیمت 0 روپیه او اخیستی به څو مثلا په 1500 نو 0 روپیه زمين وي او که 0 روپیه اخیستی او مارکیټ ولا ریټ هم 0 روپیه بس 0 وي او که په بازار اخیستی او مارکیټ ولا ریټ د څو 1500 به هم د زوري بهرحال سمانو او قیمت کې چې کم اقلو دغه به زميني پوه شئ په زمان الرهد عند ابي يوسف رحمه الله وزمان البيع مضمونا زمان البيع عند محمد رحمه الله چې هلاك شول دا څه شول لکه مبيع چې لا مشتري ته نه د ورکړې هلاك شول بس که پیسې موکل نه دي خستې نه به تیلی خبره ختمه او قول ابي حنيفه رحمه الله پیسې دي صورت کې خستې نه دي بس پیسې به نه لي لکه موکل ته مبيع ونه سپارل شول پیسې به نه لازميږي د امام محمد رحم الله سي امام سي مرګري دی او دا مفتبي رایم ده کړه طرفين والا وزمان الغصب او امام ظفر رحم عند ظفر رحم الله بنسبت عند ظفر زمان به د غصب وی کار څومره قیمت د مبيع جوړیدلو کغه 2000 او 3000 او سمونه ته مګوري حق به ورکی موکل ته لکه موکل مالی هلاکو لانه امام ظفر رحم الله دلیل سره هغه دا وکیل چې مبيع موکل ته نه کوره دای نو ور کوله بند کړي دی و دای بغیر حق بند کړي حق نه او د چا مال چې څوک ځن سره ایثار کې هلاک شنو حکم سي د مال څومره قیمت دی هغه مالک ته ور کوي دلته دغه حکم دی او غصب دی لانه د حبس شری منهم بغیر حق دا بغیر حق من دا لهما د طرفین دلیل من ویلو کنه چې دا وکیل دا چې دی لکه چې په وکیل معنی خرڅي دا سیوا او کله چې د بای په قبضه کې مبيع هلاک شي نو تاوان چې ک پیسې اخیستي پیسې واپس کوي ورته سامان او کني اخیستي بس قصه ختمه دلته قصه ختمه کا ولهما انه بمنزله البائع اذا وكيل بمنزله البائع منه د موکلنا فكان حبسه نو حبس د مبيع حبس د مبيع لاستيفاء سمن د دې بارو چې سمن وصول کی نو چې مبيع هلاک شو له سمن ختم فيسقط سمن بساقط شي به هلاکه د مبيع په هلاکت باندې ولي ابي يوسف رحمه الله انه مضمون بالحبس او د مبيع د دې زمان به د حبس د دې زمان د حبس د وجه نراله لاستيفاء بعد ان لم يكن لکبر وګوري د مبيع چې د وکیل په قبضه کې و د مضمونه و اول حبس نمخ کې مضمونه خو نه وکنه زمانه نو او به د ځان سره بند کړله د دې پر چې خپل حق په وصول کې دغه نه پس مضمونه وګرځیدل ګوري مضمونه نه و خو د خپل حق د وصولې د پر وکیل ځان سره بند کړه او غي د وجه نه جوړه شوله مضمونه دقه شان شی مرهونه وي هغه مضمون نه خو مرتهن ته ملاوي شي او د خپل حق د وصولې د پر ځان سره بند کینو مضمون جوړ شي کنه خو بیني رهن شو رهن شي غیر مضمون شي د حق د وصولې د بارتي مضمون جوړ شي دلته دغه حساب لہذا رهن دي نو انه مضمون د مبيع مضمون وګرځیدل بالحبس د حبس په وجه للاستيفاء د خپل حق د وصولې د بارا بعد ان لم يكن پس دا غنه چې مضمون نه و او هو الرهن بعينه دا بعينه رهن شو بخلاف المبيع لان البيع
امام ابو یوسف رحم الله طرفین ته وای د بای باندې مون قیاس کوي بای کې خوګار دادي چې مبیه د بای پلاس کې حالکه شی بای ختمه بای څه دلته چې مبیه د وکیل پلاس کې حالکه شي لکه مبیه چې کړي د وکیل لچانه خستره د بای او د وکیل ترمنځ بای ختمه شو نه د ختمه پدن لګي پوي شوي کنه مبیه چې د بای پلاس کې توجه ماته کوي کنه دوی پیره نه ویم بیا مبیه چې د بای پلاس کې حالکه شی بای ختميږي عدل د چې مبیه د وکیل پلاس کې حالکه شوله د وکیل او د کم بای دغه ترمنځ خو بای ختمه نه شوله د بای بشان شو نه ده سوي بخلاف المبيع ده كبيع ده مبيع بشان موايا لأن البيع ذکر بيع چې دا ينفسخ فسخ کیږي به هلاکه کله چې د بای بلاس کې مبيع هلاکه شي واه او دلتا لا ينفسخ فسخ نشو اصلي عقد کم چې د بای او د وکیل ترمنځ شوی دی قلنا من ورته سوایو منګه بینه مراد د وکیل او د موکل ترمنځ ولا بیا یادو هغه دلته فسخ شوله چې د وکیل بلاس کې مبيع علاقه شوله د وکیل او د موکل ترمنځ کوم بیا شوی دا هغه منګه یادو هغه بیا دا هغه په حکمي بیا دا هغه فسخ شو کنه دا بیا وکیل او داغه کوم بیا دلته مزه قبيله مساله ده قلنا من وين فسخ بیا فسخ شوله په حق د موکل او د وکیل کې کما ادارت دول موکلو دیر باربل مثال باوري موکل په مبیع کې بو مندلو او وکیل دی واپس کړل چې به دې کې عیب دی نه د وکیل او د موکل ترمنځ قصه ختم شوله خو د وکیل او د بای ترمنځ نه د ختمه نصر د دین امام یوسف رحمه الله توایو تم منی چې د وکیل او موکل ترمنځ شي ختم شو خو د وکیل او د بای ترمنځ نه دی ختمه دی نه ختم سبق نه کوي څنګه چې د غلطه ده کما اذا رد الموکل وکل چې موکل رد کی به باندې وردی الوکیل به او وکیل به راضی به ټیک د زینه واپس کوما نه د وکیل او د بای ترمنځ باقی ده حالانکه د موکل او وکیل ترمنځ ختم شول دل تزمن دي مسله کې دغه حکم دی قال ذو قدرین مولا فرمای و اذا وکلوا بشراء 10 ارطال لحم بدرهم فاشترى 20 رطلا بدرهم برغور اسانه مسله ده دا خالد ما وکیل کو یو درهم می وتور کو دا والا او مالا په بازار کې د غوخي لسرت ل په یو درهم خرڅيږي خدا خبره جن کې کنه وي ګوري مثلا بازار کې په یو درهم باندې څورت ل غوخه خرڅيږي لس نمادل یو درهم ورکو دا والا او وکیل شزما او مال لس رت ل غوخه والا دا لاړې او په یو درهم باندې شل رت ل غوخه واخستله او غوخم کمزور نه د اقا غوخه د کوم چی په یو درهم باندې لس کی او د واغستله په یو درهم اعمال راوړ او څه حکم د امام سی وای بای وکیل بتی نیمه غوخه والی او نیم درهم به وتور کی او کور کړي نیم به واپس والی ځکه زما خو نیم ما غلسرت لغوخه په کار و چې د غر څو روپو دا نه څونه چې د کې مزید اخیسته د اذان لا اخیسته هغه روپۍ په معنی دي او صاحبین وای نه جی دوته د یو درهم غوخه یاد کړی ونه دا خو له نورم ګټه وکړه د لسرت لو بځې ولا څو واخیستله شل واخیستله مقصود د یو ورتل هغه بیا کول هغه کړی ده وګورئ وای دا وکړه چې وکیل جوړ کی وکیل جوړ کی به شرایع شرط ارتال شمال والا لسر به شرایع شرط ارتال لحم شمال لسرت لغه حواله به درهم باندې فاشترى 20 رتلا او اغلي شل رتلا بدرهم او غوخه څنګه غوخه من لحم يباع منه دا سه غوخه چې خرڅيږي دا غینا 10 ارتال بدرهم خرڅيږي مقدا چې به یو درهم لسرت له او د به یو درهم شل واغستلا امام سے فرمای لازم الموکل منه لازم شول په موکل معنی د دې غوخه 10 بنسبه درهم چلو لس رد لبنم درهم عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتى به رايم دا وقال صاحبين وي يلزمه لازم شو بموکل باندې 20 بدرهم شل بيو درهم وذكر في بعض النسخ او په بعض نسخو د قدري کې امام محمد رحم الله د امام سره ملګری شوی دی قول محمد قول د امام محمد رحم الله ذکر شوی دی ما قول ابي حنيفه رحم الله
او ومحمد رحم الله لم يذكر الخلاف في الاصل. اوس امام محمد رحم الله چا ملګری دی هغه په کتاب کې وګورئ کنه وای هغه دا مسله په مبسوط کې ذکر کړي ول اختلاف سره ذکر کړي نه دی نو پته ونه لګیدل چې دا د امام صاحب سمرګری دی او کدي امام یوسف رحم الله. وذكر في بعض النسخ ذکر شوی بعض نسخو د مختصر القدری کې قول د امام محمد رحم الله مع قول ابي حنیفه رحم الله ومحمد امام محمد رحم الله د خپل لم يذكر نه ذکر کړي خلاف فی الاصل په مبسوط کې په اخر د باب د وکالت فی البيع والشراء کې راځي ورلا کوم دی لابي يوسف رحم الله دغه دلیل سره امام يوسف رحم الله هغه وی د ورته ویلو کنه چې مال د یو درهم وخواله یو درهم به یراله شراراله وکا نو هغه به یو درهم باندې د لاسو په شل رت لواخ صلی الله نور خبر سره وکړه دا څنګه ده لکه وسله چاله امام يوسف رحم الله دې خود سي مثال شو چې غلامي ولا ورکور له خرڅ کې بلس روپیا ولا بشل خرڅ کو نو دا ښه کارو کې به دی وکړو په زره له خرڅ کې ولا په 2000 خرڅ کو دا خو له نورم ګټه وکړه. انه امره دی موکل امر کړي وکیل ته به صرف الدرهم چې ته درهم خرڅ کا فی اللحم بلحم کې خرچ کا یعنی د دې را وغواله بس ګمان دا چې په یو درهم به لسرت لګیږي ځکه لا سیات کړه کني مقصود دی یو درهم وغه غسلو هغه د څه په توجه شل کیږي کني دا لس به وته نه ویلې بهرحال امام یوسف رحم الله مقصود څه ګرځي دی یو درهم به یې ګرځي او امام سم مقصود دی یو درهم به نه هغه لسرت له مقصود ګرځي وا خبره کو وظن ګمان کو چې ان سعره چریټ د دې یو درهم د 10 ارتال له فاذا اشترى به کله چې د واخصل به یو درهم باندې 20 نو فقط زاده خیره دغه موکل تزيد کو خیر وصار كما اذا وكله ببيع عبد ببيع عبده دا خدا څه شولا چې وکیل جوړ کو چې ما غلام خرڅ کا به 2000 باندې فباعه ب 2000 او ولا خرڅ کو ولي ابي حنيفه امام سبوي ګور مقصود د موکل اغا لسرت لغه بکار ور لسرت لا خدای زین کې دا و چې بدرهم بکیږي ځکه درهم متیاد کو او دور له څومره غوخه راوړه شل یعنی وکیل کړي بلس ارت لغه کیو او د شل راوړه نو بده لسونه اخوا کم لستي باغی کې وکیل کړي وو نیو کنه نغه داغه نو داغي پیسې باغه اغه نیم درهم دی نه پويږي په امام یوسف رحم الله وای چې نه وکیل کړي د یو درهم دغه کاغر څومره یعنی یو درهم خرڅ کړی دی بدی وکیل کړو کاغی مانر څنګه کېدله اصل کې اختلاف د دې جنره وته امام سبوی چې لس رد لغه خمانی وکیل کړو دا درهم زمینی دی بیان د درهم هغه چې نه د یو درهم وخ یو درهم خرڅ کولی وکیل کړو دا لس رد لزمنیو وګوره انه امر ودت امر کړو به شرای 10 چمالا لس واخلا اصل مقصود داو ولم يأمره بشراء زياده امر يتنه دې کړي چې لسنه زیات والا فنفذ شراؤه نافذ بوي شراؤها لګره لگا شراء دغه وخي عليه بوکیل باندې د لس شراء دغه لس ورتلو عليه وکیل باندې وشراء العشره وشراء د باقي لسو على الموکل باندې وی بخلاف مستشهد په خلاف دغه صورت کې د امام یوسف رحم الله نه جواب کوي هغه ویلي چې وته ویلي غلام را خرڅ ک بازار غوله خرڅ کو بچو په 2000 ټول روپۍ بداغي د څه وکنه ویلته خدای 2000 روپۍ د عوض د موکل د مال او د غلام کار څومره عوض ټول به موکل ته ورکه وجه خو بل و بخلاف ما بخلاف دغه صورت کې استشهاد چې دلیل نیولې به باغی سره امام ابي یوسف رحم الله وجه تر لأن زيادة هناك الت زيادة چراغله وغا زيادت هم بدل د ملک د موکل مل د موکل غلام او دغه بدلو نو الت فتكون زيادت چې له د موکل د بارو به خلاف ما په خلاف د دې صورت کې د اشترا ها د بل صورت بیانې بر ګوري ولې کچري دوله یو درهم ورکړو چماله د یو درهم هغه خغه خواله چې هغه په یو درهم لس رتلی او دا د اوس لاړې
خراب غوښه واخیستله کوم چې په یو درهم په بازار کې شل رتله کېدله کمزوري واخیستله دې صورت کې وکیل د موکل مخالفت کړی دی ټوله غوښه د وکیل هغې موکل نه دی ذموار نه رسېږي دې ګراله بخلاف ما اذا اشترى په خلاف د دې صورت کې اذا اشترى کله چې والي ما هغه غوښه یساوي 20 چې هغه مساوي د 20 رتلن وي بدرهم باندې یعنی کمزوري غوښه حيث يسير مشتريا لنفسه دې صورت کې دا مشتری د خپل نفس ګرځي یعنی ځان له واخستله پوهیږئ کنه بالاجماع بدی من اجماع لان الامر يتناول السمينه ځکه امر دا شامل اصل کې کړه غوښه ته چې مال پیړه غوښه واله چې مثلا په یو درهم څومره کیږي لس وهذا موزون د چې واخستله په یو درهم شله کمزوري ده فلم يحصل حاصل نشو مقصود د امیر تاسو پوه شولې او دا صورت له دې برګوري دا کوم چې موږ بیان کړو اختلافو چې مارکیټ کې دغه شی ریټ نه معلوم چې مارکیټ کې ریټ معلوم وکنه نو د چې کوم روپۍ ورکړي دي اقه ولا واخستلو کله کو زیات ټول به د موکل له مارکیټ ولا ریټ چو الګ ور سملګری کو آسان دي وګورئ ولو وکلوا بشراء شيء بعينه لسريت شيء بنك خدای غار کچ غر شي ولو وکلوا بشراء شيء بعينه فليس له ان يشتريه لنفسه تاسو ګورئ دا یو مسله د ګڼ صورتونو کې مون قدرت کې جوړ کړی دي او دې کې چې کوم نور صورتونو دا کم چې موږ دا ان شاء الله سبا وایو خرازي دې کې دلګي سو وایو ما دې خالد ته ویلو د وکیل جوړ کړل چې مال سوال د دې دوه صورت دي هدایت غټ به کې نور جوړو کا یو دا د چې معین موتیات کړی چې الکه د هدایت سره کم کتاب دې کنه کم موبایل ور سره دې اقت مال والا د متعین شي شو کنه او یو غیر معین دی بسماله موبایل والا نو صورت شو غټ دوا اول صورت د معین والا دی د تمویل چلال شاه او هدایت سره کوم موبایل لقت مال والا نو قدرت مولا غټ حکم دا بیان کړی دی وکیل دا نشي کولای چې دا شی ځان لوالي پوهیږئ په نور قصه بس کو ګوري وتا ولو وکلو کچری وکیل جوړ کو به شراء شیئن پاکستان دی وشي بعینه معین فليس ان جائز وکیل لبارا ایشتری او جدا شی والی لنفسه ځان لا ولی کزان لوالي دا خو موکل له دوکه ور کول یا رغه سره گویا چې وعده وکړه تعالی له مولا ځان له واخصله لانه يؤدي دا خو متادیکیږي لا تعذير الامر هغه چې دوکه ور کوي امیر موکل ته هي سوې اعتماد علیه هغه دا چې هغه بد اعتماد وکړلو او د ځان لالي اول اوره ملیشه کله چې وکیل مخالفت د موکل کوي کنه د تعزلی حکمی ویل کی د څه ویل کی عزلی حکمی دا غازل له اوازل له کولې شي چې موکل خبر کی دلته موکل نه دی خبر کړي دا قصه وکوي ان شاء الله لانه يؤدي زكذا كما دي ولان فيه زكى بدي شراء ځان لا خستلو کی ولان في عزل نفسه دي خپل ځان معزول کوي ولا يملكه او دا سینشي کولای چې ځان معزول کی تر څو چې موکل خبر کړي نه ولا يملكه ولا ما قيل الا بمحضر من الموكل نخوال ځان معزول کولای شي چې موکل حاضر وي فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنس البته درې صورتونه اعتبار کوي چې هغه کې واخستلو بد وکیلی من خو ویل کنه چې ما دا خالد وکیل جوړ کړ په معین شي اخستلو باندې نو دا نشي کولای چې ځان له والده مویل درې صورتونه داسې دي چې هغه کې ځان له مخستل شي اول د تما پاکستانی روپۍ ورکړل هو د 1000 روپۍ والا هدایت نه والا موبایل والا دا لاړې افغانو پیسو باندې خپل افغاني پیسې په غوي واخستو سمنه بدل کړه نو اوس خو ځان لزکه غیسته جما پیسو باندې خو نه دي نو اوس بدل دي او ګورئ فلو كان الثمن مسمى كثمن مسمى مثلا پاکستانی روپۍ وشل زرا فاشترى بخلاف جنسي د اغي پیسو د جنس په خلاف پیسو باندې واخستل یو صورت شو په دې پوه شو بل او لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود
ما ورته ویلي پیسو مانی والا دا مې نه دی ویلي چې په پاکستانوي والا په افغانوي والا په ډالروي والا دینار وانه درهم باندې مې نه دی ویلي خو دومره د سره په کرنسي وانه خستلو موبایل د هدایت نه واخستلو مثلا په غنمو یې واخستلو په جوار یې واخستلو نه رسې خپل موبایل ورکو غنه تبادله وکړه دې صورت کې امداد چا د برابرۍ وکیل لپاره او لم يكن مسمى پیسې نه مسمى شوی پاکستانی دی افغانی دی درهم دی دینار دی فاشترى بغیر النقود څو صورت شو دوا کنه دریم او وکل وکیلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائبا بروغره ما خالد تویل مال هدایت نه موبایل والا دی سب تویل لالشا هدایت نه موبایل والا بدیشل ضرور بو بل وکیل جوړ کو هرکه مسله را روانه د وکیل بل وکیل نشي جوړولای دا چې جوړې کو نو ځانې معزول کو نه رسېږي نه د دې اوس دوه صورت دي د اخیری کې دوه صورت دي چې د یوسف به دغه موبایل د هدایت نه خستلو او د خالد د اول وکیل ور سره حاضر وو بس دا د څه د لکه د اول وکیل چالي او ما په پیسو یې ملي کوم چې دوه مسمى کړی به خو مال را د موکل لا او کدی سبق استلو دی دویم وکیل او اول وکیل خالد دا نو حاضر نه بس به بد وکیل لپاره نه رسې په څو صورت شو درې صورتونه کې وکیل شو او دو صورتونه کې خیل یو اول صورت یو دلته به کړه لیدا موکل شو مجموعه پنځه صورت شو نور به کې جوړوي ان شاء الله ګورئ او وکل وکیلا بشرائه فاشترى الثاني یا دی وکیل جوړ کړلو بشرا باندې بل یوسف وکیل جوړ کو فاشترى الثاني دویم وکیل واخستلو هو غائب او دا اول وکیل غائب يثبت الملك للوکیل دا دریم صورت دی کې چاته ثابت شمل وکیل تا دا ټول صورتونه کې للوکیل الاول تا في هذه الوجود درې وړو کې انه وجد خالف امر الامير د امیر د امر مخالفت وکړو او څنګه وکیل مخالفت وکړي د موکل وکالت نوزي اس هدایت په نه شوي وکیل چې کله د موکل مخالفت وکړي وکالت ختم چې ختم شو نو چې شیخ استلو ځان له شو کوم وکیل له شو نو قبل کرنسی ورکړه مخالفت دي ځان له نقود نه علاوه سامان ورکو مخالفت دي ځان له شو بل وکیل چې جوړ کو خپل ودانه دي حاضر مخالفت دي ځکه چې بل وکیل جوړ کو دا مخالفت شو نو معزول شو پوه شوي به او که خپل حاضر دی نه بلا معزوله نه دی به موکل لره ده او که خپل واغستل بق کرنسي واغستل څنګه چې کتاب متن مسله به موکل نه لانه خالف زکه د مخالفت کو امر الامر د امر د امر فنفذ نو د شراب نافذ شي علی بدمان دي ولو اشترى الثاني بحضرت الوکیل دام ویلو کړي دویم وکیل د اول وکیل اول په حضور کې واغستل نفذ على الموکل الاول دا موکل اول چې مطلب زچې ما موکل اول زې مکنه او دی خالد به چې یوسف وکیل جوړ کړي نو د خالد زما د طرف وکیلم دی خو سره موکلی ثانیم دی یوسف په نسبت باندې لانه حضر رايه زګه دی وخت حضر رايه د اول وکیل کوم چې دویم موکل جوړ شوی د رائے حاضر ده کنه ګوي چې د خپل علي نو فلم يكن مخالفا مخالفت اعلان دی کړي نو معذول شوی هم نه دی دې مسله کې ګڼ صورتونه دي او دویم کم طرف دی ان شاء الله غو سبب وایو